وصلي على رسوله الكريم اما بعد ما نمخ ناظم سے تاسو ته زمونږ د جامعة الامام محمد طاهر دار القرآن پنځپیر د هغې د لنګر او د تعمیراتو د مد احوال بیان کړه چې هغه څه وو. په دغه مد کې زه چونکې د ذله ثوابې د خدمت ذمهداري د ما سره د ټولو نه اول د ذله ثوابې د ملګرو شکریه ادا کوم. موږ سره په ذله ثوابې کې 8 خلقي دي او د 8 واړو عمرا او ناظمین هغوی په ځان باندې د لنګر دپاره محنت لازم کړی دی. ماهانه هغوی لنګر سره تعاون کوي. د هغې نه علاوه د اجناسو په صورت کې غنم او جوار او یا نور د لنګر څه ضروریات دي هغه هم هغوی پوره کوي او ناظم صاحب ته حواله کوي. د هغې ډېره شکریه ادا کړو. د دې مشایخو د علماو او د طلباو دعاګانې هغوی سره دي. د هغې نه علاوه زموږ د ابها ملګري د هغوی شورا هغوی تعاون کوي او د ریاض ملګري هغوی موږ سره باقاعده طور تعاون کوي. د جدې ملګري هم دي هغوی تعاون کوي. غرونو تاسو ته معلومه ده دا ډېر تعداد او دلته کې ډېر ضروریات او ډېر کوایف دا نه وایو چې ملګري تعاون نه کوي، خو دغه تعاون د دې عظیم مرکز د چلولو دپاره کم دی. په کار به موږ لیدای چې زموږ دا څونه وروڼه د دې ځای نه فارغ شو، که هغه متخصصین دي او که هغه زموږ د علماء کرام وروڼه دي، دا ټول زموږ نمایندګان دي چې هر یو مرکز سره ربط وساتي او د دې ځان نمایندو ګڼي. دا کم خدمت چې څه کال د دې وشو چې را روان کم ملګري مرکز ته راځي چې په هغې کې دي خپله برخه واچوي. دویمه هم خبره کوم دلته نه چې کم متخصصین فارغېږي او یا علمانو دا مشایخ او دا استادان د هغې نه د 2 خبرو لوز علي په هغې تاسو ټول ګواهان کوم. یو ته سهار په خپل تقریر کې استاد محترم مفتی سراج الدین زید مجدهو هغې اشاره وکړه چې کوم فکر او نظریه تاسو ته د دې مرکز نه حواله شوه او تاسو د هغې تربیت دلته واغستو، نو د هغه صحابي د قول مصداق وګرځئ چې لا ازید علی هذا ولا انقص. په دغه کې د ځان نه زیادتونه او کمي مه کوئ. دغه فکر د مشرانو مخکې ورسوئ، دا دې ته پیغام ورکولی کېږي د دې ځای فضلاو ته. دویمه اهمه خبره چې مرکز سره به ټول ملګري ربط ساتو، هېڅکله به موږ مرکز سره خپله رابطه نه پرېږدو. درېیمه خبره د دې نه دا لوز اخیسته شوی دی چې کومو علاقو ته دې درشي هلته کې تنظیمي مشران دي جماعتي، نو که ضلعې په طور دي که د تحصیل دي که د کلو دي، نو دا متخصصین او فضلا به د هغوی په نګرانۍ کې د دین کار کوي او په هره علاقه کې چې کوم مشران دي د هغوی د نګرانۍ او د سوري لاندې به دي کار کوي. هېڅکله به دي د هغوی نه باغیان او د هغوی نه خپل سمې کوونکي نه جوړېږي. الله دې موږ ټولو تاسو له د عمل کولو توفیق نصیب کړي.